نو موسی علیہ السلام ناست دی او دعا کوي چې یا پروردگارا یا الہی یا پروردگارا په جنت کې چې به کم سړی زما ملګری وي د کم سړي کور به زما په جنت کې د کور سره یوځای وي هغه سړی ما ته په دنیا کې که ژوندی وي وښایا او د هغې سره زما ملاقات وکړه هغې سره زما ملاقات وکړه هغه جلالي پیغمبر دعا کوي چې یا الله په جنت کې به د چا کور زما د کور سره یوځای وي او زما ملګری او رفیق به وي یا الله په دنیا کې د هغې سره زما ملاقات وکړه که چېرته ژوندی وي د موسی علیه السلام دا درخواست منظور شلو الله جل جلاله اما نواله ورته وفرمایل فلا علاقې ته ځان رسوا فلا علاقه کې فلا ښار کې یو دکان دی او هغه دکان د قصابۍ دکان دی او هغې کې چې کوم قصاب ناست دی هغه قصاب به په جنت کې ستا ملګری وي موسی علیه السلام را روانېږي د هغه قصاب په تلاش کې چې دا کومه هستي ده دا کم انسان دی څه داسې عمل یې کړی چې د پیغمبر سره په جنت کې کور یوځای دی څه داسې عمل یې کړی د پیغمبر ملګری الله جوړوي را روان شو بهرحال هغه علاقې ته هغه ښار ته ځان را ورسولو تفتیش معلومات انفارمیشن یو نه بل نه بهرحال د هغه قصاب سره ملاقات شو هغه قصاب کور ته د تلو وخت اوس هغه پیژندلی نه دی چې دا حضرت موسی علیہ السلام آپ پیژندلی نو بهرحال قصاب دکان بند کو او زما محترم ځان سره د غوښې یوه ټوټه راواخیسته او را روان دی کور ته اوس دغه قصاب کور ته را روان دی حضرت موسی علیہ السلام هم ورسره دی دلته دی حضرت موسی علیہ السلام تپوس کوي چې ای د الله بنده دا راته ووایه چې تا سره میلمانه پاتې کیږي او کنه میلمانه ځان سره پاتې کیم کنه د میلمنو د پاره څه بندوبست شته که نشته نو دا ورته وایي او جی په سر سترګو باندې موږ میلمنو احترام کوو د هغې خدمت کوو د هغې اکرام کوو او که چېرته ته ما سره پاتې کېدل غواړي نو په سر سترګو اوس موسی علیه السلام د دې قصاب د اعمالو نه ځان خبرول غواړي چې دا قصاب څه داسې عمل کوي چې په جنت کې به د حضرت موسی علیه السلام ملګری او رفیق به وي او د ده کور به د موسی علیه السلام د کور سره په جنت کې یوځای وي نو لاره کې دا عمله مو کتو چې د غوښې یو ټوټې را روانه کړې ده نو ورته وایي په سر سترګو موسی علیه السلام د هغې کور ته تشریف راوړو او زما محترمو موسی علیه السلام لګی دی ننداره کوي نظاره کوي تماشه کوي او دا دغه غوښې پخه کړله او هغې کې خرما وکړه هغې کې روټۍ پسته کړه او بیا یې راوړه چې کتل مخامخ زما محترمو والده ناسته ده او والده دومره کمزورې شوې ده چې په کټ کې ښکاري هم نه په کوم ځای کې ناسته ده هغه ځای کې ښکاري هم نه ده بعضې انسان کمزوری شي ضعیفه شي بدن وړوکی کېږي ډېر کافي حده پورې چې کم دی د کمزورۍ د وجې نه هغه وړوکی شوي نو موسی علیه السلام چې کله د هغې مور ته وکته د هغې پلار ته وکتو نو ډېر بې انتهایي کمزوري شوي او د دې کمزورۍ د ناسه واړه شوي مو او دا لاړه او په خپلو لاسونو سره دې ته توجه کوي زما محترمو په خپلو لاسونو سره لګی دی هغه روټۍ راغلي او هغه خورما کې چوکه کوي او د مور او پلار له په دې خوله کې ورکوي او هغې پېشمن وي او بیا د هغې نه پس خپل څادر رالي او دا خوله وله پاکوي داسې او بیا زما محترمو بله روڼۍ ورکوي بیا وله کپړه راغلي او خوله مبارکه وله پاکوي او چې کله زما محترمو هغې بس کوي او ماړه کېږي دغه بچې د هغې لاسونه مینځي خوله م وله پاکوي موسی علیه السلام چې کله دا منظر وکتو د هغې نه پس دغه مور سر داسې کو او خولې وخوځوله خولې وخوځېده حضرت موسی علیه السلام دغه منظر م وکتو او راغی وی مور بیبي تا څه وویلې دا شونډې مې د رپېدلو وکتلې دا شونډې دې څه دپاره ورپولې څه دې وویل اوس هغه ته هم پته نشته چې دا حضرت موسی علیه السلام دی وی ای د الله بنده واوره دا بچې زمونږ ډېر قدر احترام کوي
زمنګ ډیر خدمات او ادب کوي زمنګ د عزت خیال ساتي دا دکاندار دی او قصاب دی او چې کله ماسخوتن راځي ځان سره موږ د پاره د قشان غوښه راوړي زمنګ ډیر بې انتهایي خدمت کوي او دا چې کله نه زمنګ خدمت کوي زه دې بچي د پاره الله ته سوال کوم چې یا پروردګاره یا الهي یا زما خالق او مالکا زما دا بچي زمونږ ډېر خدمت کوي زمونږ خیال ساتي یا الله زما دا بچي په جنت کې د حضرت موسی علیه السلام ملګری جوړ کا وزه دې بچي د پاره دغه سوال کوم چې یا الله ستا کوم پیغمبر دی حضرت موسی علیه السلام یقینا د پیغمبر درجه اوچتای یقینا د پیغمبر جنت اعلی یقینا د پیغمبر خاص او درجه او مقام د نور خلقو نه په درجه او لا بهتري نو یا الله زما دا بچي زمونږ ډیر خدمت کوي یا الله په جنت کې د موسی علیه السلام ملګری جوړ کا وې دغه دعا مې بچي ته وکړه وې خموري دا ته چې کومه دعا د کم وخت نه غواړي الله جل جلاله ستا دعا قبول کړه زه حضرت موسی علیه السلام ما او ما الله ته دغه سوال وکړو چې یا الله په جنت کې به زما کم ملګری او رفیق وي د چا کور به په جنت کې زما د کور سره یو ځای وي یا الله که ژوندی وي د هغې سره مې ملاقات وکړه الله رب العزت ستا زوی دغه قصاب ما ته وښودلو چې دا به په جنت کې ستا ملګری وي او د ده کور به ستا د کور سره یو ځای وي الله د مور دعا قبوله شو که قبوله نه شو قبلیږي که نه قبلیږي په ایمان وای قبلیږي که نه قبلیږي نن یار تا نن دوست تا په کلاو تندي باندې گپ شپ سره په ښایسته انداز سره په خندا پیشانۍ سره زما او ستا ملاقات کیږي هغه خندې هغه سره گپ شپ لګې هغه سره په خندا پیشانۍ خبرې کې او چې کله کور ته حاضري وکړي کوم پلار خپله ځواني ستا دپاره قربان کړه کومې مور خپله ځواني او خپل عمر ستا نظارو قربان کو ټوله زندګي ستا خدمت وکړو پلار خدمت وکړو مور خدمت وکړو د خپل د بدن وینې د پۍ په شکل کې تاله درکړلې هغې ته چې کله دا بچی را مخامخ شي تندې راواچي تندې به تریش کی وای مرګ د قیامت دی الله پلار ته وای مرګ د قیامت دی دوه کولنګیانو یو ویډیو چا راسین کا چې هغې ته مې وکتل نو هغه وای دا بل کولنګي د دې بچی دی او دا کولنګي دا کم غټ غونته کې ښکاري دا د 8 کالو دی او دا کم لږ وړوکی غونته کې ښکاري دا د 2 کالو دی نو چې کم پلار دی نو هغه داسې سیده ساده ولاړ دی او دا چې کم د 2 کالو دی نو دا د پلار ته داسې وزره داسې په طرف طرف کوي او داسې دې تاویږي یعنې پلار سره جګړه کوي خیال دی پلار ته نیغ میغ کېږي نو ما ترې ډېر غټ عبرت واغستو تاسو به هم ترې اوچت کړی خیال مو دی بیا دغه بچی چې پلار په دې 2 لاسونو کې زما عزتمندو داسې وړوکې شان بچی کوی کوی اوازونه به یې کول او نن چې راغټ شو پلار په سترګو کې ورننوځي نن چې راغټ شو پلار ته وایي ته نه پوهېږي نن چې راغټ شو پلار ته وایي دا نوې زمانه ده ماډرن زمانه ده کینه ته نه پوهېږي کینه ته پسه پوهېږي ستا پلار زما پلار دا چې کوم مشران ناست دي زما او ستا نه مخکې دې دنیا ته راغلي زما او ستا نه ډېره زندګي په دنیا کې ووهله ته پوهېږي پلار دې پوهېږي ته پوهېږي نیکه دې پوهېږي ته پوهېږي مور دې پوهېږي نور به مور ته وایي بکواس مه کوو خیرنې ته بکواس مه کوو په سر کې به یې غټې غټې سپږې او خیرنه دا بعضې بکواسان پلار ته وایي بکواس مه کوو مور ته به وایي بکواس مه کوو نو دا خپل اصلیت ښیي دا خپل اصلیت ښیي خفه کېږئ مه دا کیس دا مسلې موږ له راځي چې مور د لور نه تنګئ او لور مور ته وایي بکواس مه کوو زوی پلار ته وایي بکواس مه کوو دا خوله دې خاموشه که نو بهرحال د حضرت موسی علیه السلام رفیق او ملګری د مور په خدمت سره یو بچی جوړ شو زما محترمو په ایمان وای د دې مور او پلار خدمت کول پکار دي که نه دي د مور او پلار نه دعا اخیستل پکار دي که نه دي د دې مور او پلار په دې خپو کې لوغړېدل پکار دي که نه دي د دې مور او پلار تر مرګه پورې خدمت وکړه د دې د خدمت بل څوک نشته د دې هم د خپلې لور ته سترګي او خپل بچي ته سترګي قسم په رب العالمین زما محترمو د دې والدینو خدمت وکړئ په دې والدینو باندې خپل ځانونه په الله باندې وبخئ